زما د خدای په ذات قسمی چې په انسانانو کې کم انسان د دوو مسلمانانو منځ کې شر لټوي د قیامت په ورځ به د شیطان سره په یوه درجه کې په جهنم کې پروت وي چې دوه مسلمانان څوک جنګوي او که چا د چا په حواله سخت الفاظ ووي نو یو زمانه داسې وه د مسلمان د مجلس نه به خیر خورېده نن مسلمان د مجلس نه شر خورېږي که په ذهن د بوجو د یو مسلمان په حواله د سخت الفاظ وي نو د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې المجالس بالامانه دا خبره امانت کا او که خېټه دې خامخا پړق کوي نو بیا ورته د نرمو الفاظو جامې دې خبرې ته ور واغونده نو زموږ څه مزاج دی 15 خبرې ورسره نورې یو کړو چې دا مزید شدت پکې پیدا شي دا نه دی د مسلمان مزاج که نه زما د خدای په ذات قسمی چې په انسانانو کې کم انسان د دوو مسلمانانو منځ کې شر لټوي د قیامت په ورځ به د شیطان سره په یوه درجه کې په جهنم کې پروت وي چې دوه مسلمانان څوک جنګوي دا به د شیطان سره په یوه درجه کې پروت وي په دې باندې نو کمپرومایز په دې باندې د الله په دربار کې هېڅ سمجوته نشته دی چې د سړي خواهش دی چې د دوو مسلمانانو په منځ کې د فساد جوړ شي فساد جوړونکو د شیطان کار او الله دواړه شیطانان ذکر کړي په قرآن کې من الجنة والناس د آخري آیت سوره مبارکه آخري الفاظ د قرآن دا دي ګوره قرآن ختم شوی په څه دی چې د انسي د جني شیطانانو د انسي شیطانانو د شر نه الله محفوظ وساتي آخري الفاظ د انسي شیطان متعلق راغلي یعنې د ده فتنه دومره خطرناکه ده چې الله د قرآن اختتام د ده په فتنه باندې کړی دی نو تاسو ما ته وایئ د ده به په قیامت کې څه حشري د خلکو منځ کې خیر ولټوي خیر او عاجزي اختیار کوي دا معاشره به ګولې ګولې راشي هېڅ ترې نه جوړېږي زه بدماش شوم او الله دې نه کړي 200 مړي مې وکړه دا معاشره به ما ته د مجبورۍ د وجې نه سلوټ وکړي خو ما ته دا ووایه چې مړ شمه نو زما په لاش باندې به میتیازې کوي که به نه کوي او قبر به مې څه شي ځارېږه د شرافت او د عاجزۍ د ژوند نه ورشه خلکو ته سر ټیټ کا د خلکو احترام وکړه د خلکو ترخې برداشت کا چې کله د ترخې برداشت کې حدیث مبارک کې راځي رفعه الله الله به درته د عزتونو رفتونه بلندۍ به درته